بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تاسو کله پر اوله کې راغلی کنه نو په اوله کې مونږ وې چې دا دی کتاب کوم کوم سبا علم وې نایت علم الصرف وې نو مونږ په اوله کې د علم الصرف تعریف موضوع او غرض زده کړو دا د واجب په اړه دی نو دا علم الصرف تعریف مونږ کړو هو علم بأصول يعرف بها أبنية الكلم الثلاث هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم الثلاث من حيث الأصل والبناء والتعليل وكيفية تركيب بعضها مع بعضها بهذا علم الصرف منغا موضوع ویلوا موضوع منغا دا ویلوا چې علم الصرف تنندا موضوع څه شله الکلمه من حيث الصيغه کلمه په دې اعتبار سره چې صيغه بیا ما زیرو چې ال دغه غره واستاو دا ذکر کړه چې په علم الصرف کې موضوع چې نو دا اسماء معربه او افعال متصرفه دي موضوع به څه نه هغه موږ لاولو کلمه کنه دا تاسو ځان پیژنه واستاو سره چې ذکر چې افعال متصرفه کوم افعال دوی چې دا غینا گردان کیږي او اسماء معربه چې هغه معرب یعنی معرب مبني نه وي معرب مبني ان شاء الله نه هو کې پیژنه بیا يعني غرض ته ویلې غرض صيانه الذهن عن الخطا اللفظي في السيره چې بس هغه کې منګه د لفظي خطا را بچو واضح دې سوق ده معاذ ابن مسلم على حراره او نور اقوال به کومو ابو عثمان بکر بن حبيب المازني او د علي او د علم دغه شرافت سو اثر بیا منګه وی ته دا د قاعده خبري وي چیر موږ ورته زبر زیر پیش وي دلته په زبر زیر پیش موږ حرکات او په کم ارمان چې راغلي ته بسوي متعارف بیا زبر چې نه دي ته سوي لګي فتحه په کم ارمان چې راغلي دا زیر تا په کم ارمان راغلي دا پیش تا په کم ارمان راغلي دا دو زبر دو زیر دو پیش تا تنوین په کم ارمان چې راغلي دا د حرکت نه کېدل ته سوي لګي ساکن نو سکون څه لګور په کم ارمان چې راغلي دا ساکن یو ارض به ویل دي دا تشدید ورته تشدید یو ارض به ویل څه او په کم ارمان چې تشدید راغلي دا مشدد ویلږي بیا مېلو حروف ایجا ټول سوري کتابونه من کوي کتابونه حروف ایجا سوري 29 نو 3 دی وي 3 دا غلاب ته شوی نه دا ها حروف علت او حروف صحیحه حروف علت سوري درې کم دي دلیل علاوه چې دا کوم حروف دي تا حروف صحیحه وي دا حروف علت کا چې د ماقبل ته موافق حرکت وسورته وي حروف مد او کما قبل ته مخالف حرکت وسورته وي حروف دین حروف مد سوري کم دي الف مد څه وي الف مقدي زبر راغله او یای مد یای مقدي دی راغله او واو مد حروف دین سوري حروف دین وا کم دي واویلین او یایلین واویلین څه ته وایي چې واو نه مخکې زبر وي او یایلین چې یا نه مخکې زبر صيغه څه ته وایي د لفظ هغه مخصوص شکل ته ویل کېږي چې دا حروف او د حرکاتو د سکنات او ترتیب نوم حاصل شي کلمه څه ته وایي کلمه یوازې لفظ چې په یو معنی باندې دلالت کوي د کلمې څو قسمونه دي درې کم دي اسم فعل حرف اسم څه ته وایي چې په خپل معنی ورکولو کې چا د محتاج نه یو د دریو زمانه په زمانہ نه موندل کېږي او فعل څه ته وایي چې په خپل معنی ورکولو کې چا د محتاج نه او د زمانو نه په زمانه وي زمانہ څه ته وایي زمانہ وخت زمانی سوري کم دي ماضی کمی زمانه ته وایي حال او استقبال ټیک شو ماشاءالله بیا موږ یو فعل په دوه قسم لري فعل معلوم فعل مجهول فعل معلوم څه ته وایي فاعل معلوم ہے فعل مجهول څه ته وایي فاعل نه معلوم ټیک شو فعل مثبت څه ته وایي کېدو خبر به کړل شي او فعل منفي نه کېدو خبر به کړل شي فعل لازمي اسم په فاعل پورې او فعل متعدی اسره په فاعل باندې نه پورې ټیک شو ماشاءالله بیا موږ ویلو فعل متصرف او فعل غیر متصرف واحد په څو دلالت کوي او تثنیه او جمع مذکر درې مذکر څه ته وایي
سړی دا او مؤنث خالد دا غائب حاضر متکلم غائب وا خبر کول په وخت حاضر نوی حاضر خبر کول په وخت زمونږه مخې ته وي مخې ته او متکلم خبرې کوم ته وایي د اسم درې قسمونه دي جامد مصدر مشتق جامد وایا چې نه دې له چانه جوړو نه راته نه څوک جوړیږي او مصدر دې غره سره نه جوړو خدای دنا نور اسماء او افعال راوځي او مشتق چې د خپل مصدر نه جوړ شوی وي او بیا مصدر میمی څه ته وایي چې هغه مصدر ته په شروع کې میم راغلی بیا موږ ویلو چې تصغیر لیوسیز وړوکوالی بیانول لیوسیز وړوکوالی بیانول د کم چې وړوکوالی بیانې ته څه وایي مصغر دی څو وزنونه دي درې کم دي فعیل او بل فعیل اسم منصوب څه ته وایي لیوسیز ته نسبت شوی اعلال څه ته وایي حرف علت کی تبدیلی ته څه وایي اعلال وایي ابدال څه ته وایي یو ابواسه بدل تخفیف څه ته وایي ادغام څه ته وایي یو حرف بل کې نه واصل حذف څه ته وایي کلمې نه یو حرف لرکول اسکان څه ته وایي متحرک ساکن کول اسکان څه ته وایي قلب مکانی څه ته وایي ثلاثی څه ته وایي چې څو حروفه کې درې حروفه کې اصلي رباعي او خماسي صرف کبیر کې څو سری په صرف کبیر کې څو سری او په صرف صغیر کې ډیر شي په صرف صغیر کې د هر صرف کبیر په کې لاولې سګي بیا په صرف کبیر کې ټوټل څو سری دي دا 14 سری په څو قسم دي کم دي غائب حاضر متکلم د غائب پکې څو سری د حاضر پکې او د متکلم پکې د غائب پکې کمی اول نه کا دویم کا درې مې او د حاضر او د متکلم په هر شپږو کې اول نه درې صغیر صحیح اول نه درې او اخر نه درې راځه او بیا په هر دریو کې اول نه صغیر صحیح دویمه درېمه جمع خالی بیا موږ ویلو چې د فعل ماضی څو ګردانونه دي د فعل ماضی ګردانونه څلور څو دي څلور کم دي فعل ماضی مثبت معلوم څه ته وایي چې په تېره شوي زمانه کې د یو کار د کېدو باندې خبر ورکړي او فاعل فعل ماضی منفي معلوم په تېره شوي زمانه کې د یو کار د کېدو خبر نه ورکړي او فاعل فعل ماضی مثبت مجهول د یو کار د کېدو خبر ورکړل شي او فاعل معلوم فعل ماضی منفي مجهول ایک شو ماشاءالله بیا موږ دا ویلو کنه چې په دغه کې په فعل ماضی په گردان کې د تسنیه په اخره کې سره دي الف او د جمع مذکر غائب په اخره کې واو د واحد مؤنث غائب په څنګه کې تا د تسنیه مؤنث غائب په اخر کې تا الف تا او د تسنیه جمع مؤنث غائب کې نون زبر نون مفتوحه واحد مذکر آخر کې تا مفتوحه او د تسنیه مذکر حاضر کې دا جمع مذکر حاضر کې تم او واحد مؤنث حاضر تسنیه مؤنث حاضر او د جمع مؤنث حاضر ستړي شوي تاسو نو په زور وایي کنه واحد متکلم تو او جمع متکلم نه اوس دا چې د فعل ماضی سری کنه نو بای په اخر کې بدقه الف او واو او تا ساکنه او تا نه دا ټولو کې راځي د فعل ماضی مثبت معلوم نه چې موږ منفي معلوم جوړو څه طریقه ده شروع ما یا لا ولګو په شروع کې په څه لګاو ما یا لا او ماضی کې ما ویلو چې ډېر پکې لا ما راځي او د فعل ماضی مثبت معلوم نه چې ځان مجهول څه کوي جوړو ما نو څه طریقه کار ده اول نه اربع مضمون کما دویم زیبا
او ما قبل الاخر با ما قبل الاخر با مکسور کو او اخرنه اربع په خپل اړ باندې پاتې شو دا ضربانه وسو جوړ شي دا سمعانا دا اکلنا دا رزقنا دا فتحنا دا کرمنا دا رزقنا خالي بیا موږ شروع شولو چې حروف څنګه دا په دوه قسمه باندې دي یو حروف اصلي او حروف زائد حروف اصلي څه ته وایي د فاعل لام کلمې مقابله کې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې مقابله کې دي ته څه وایي او چې حروف زائد څه ته وایي چې د وزن کولو په وخت کې دا ټکي به سره وایي چې د وزن کولو په وخت کې ٹھیک شو ماشاءالله بیا موږ ویلو چې حروف زائد او دویم تعریف د حروف اصلي چې دا باپا ټول څه کوي او زائد بسو کې او بسو کې نه زائد په تقسیمونه دي لولنه زائد مکرر او زائد غیر مکرر زائد مکرر څه دی وای چې فاعل لام کې مقابله کې نه وي او یو حرف کې بفر علی او زائد غیر مکرر او زائد پکې مکرر نه وي زائد مکرر د څو حروف نه راتلی شي زائد مکرر د حروف تهجی د ټول حروف نه زائد مکرر د حروف تهجی د ټول حروف نه راتلی شي او زائد غیر مکرر د څو حروف نه راتلی دلا سنا کما کما مجموعه سألتمونيها اليوم تنساها او ايد سما تپکه تاسو سب دغه یو درځي یا مال نور دل نه درځي ها څنګه لاو دا په ترتیب باندې ویل غواړي کنه لکه لاول بس التمونيها بیا اليوم تنساها بیا به هوی د سیمانه او بھائی کبھی کبھی د درې وړ پیری هوی د سیمانه وي ستارټي نه خوخي دي دغه ها خځې ډېر خوخي دي ته وای کبھی کبھی مجموعي دي ها نو څنو ورته کنه یو ټک هوا املا ولا یو ټک ورکا ها نه دې مخ بل له ورکا یو ټک ولا ورکا ها سیمان نو سیم انا سیم ا سیم ا بلګه حمزه پکې بیا راوتل پکار دي سیم ان حاجی موږ ویلو چې د حروف زائده دویم تقسیم چې زائده په څو قسم دي پدری کم کم دي زائد برای اشتقاق نقل باب او زائد برای الحاق زائد برای اشتقاق څه ته وایي یو کلمې نه بل کلمې جوړولو په وخت یو کلمې نه بل کلمې جوړولو په وخت چې کوم حروف زیاتېږي ته څه وایي دې پہچان څه ده د ماضی معلوم په واحد مذکر غائب کې پیدا حروف نه موجود زائد برای نقل باب څه ته وایي د یو باب نه بل باب جوړولو په وخت کې کم حروف زیاتولېږي ته څه وایي زائد برای نقل باب ټیک شو ماشاءالله بیا زائد برای الحاق څه ته وایي یو کلمه بل کلمه هم وزن کولو د لپاره چې کم حروف زیاتېږي نه ته څه وایي زائد برای الحاق بیا ما ویلو چې میزان څه ته وایي میزان تلی ته وایي او د دې تلی نه څه مراد ده فاعل موزون څه ته وایي د کوم کلمې وزن موږ ته معلوم د کوم کلمه کې چې موږ ته حروف اصلي او حروف زائد د یک په جندل موږ مقصودی نو موږ به دا کلمه ته چا په وزن باندې اچو فاعل یعنی کوم حروف چې په موزون کې دي هغه حروف یعنی څومره حروف چې په موزون کې دي نام حروف په میزان کې راولو په دې سره لول بفای بیا عین بیا بسې لام دې زمانو چې لول لام او بیا عین او بیا فا صحیح ولا او بیا موږ ویلو چې دې وزن راوستلو څه فائدہ ده بھائی یو خدا فائدہ ده چې حروف اصلي او حروف زائد به معلوم شي او دویمو د حروف حرکات سکرات هم معلوم شي دریم نمبر قلب مکانی به موږ معلوم شي قلب مکانی به شوی دی کنه شوی او دریم نه چې په کلمه کې حذف شوی دی کنه شوی دا به موږ معلوم شي پرې باندې پوه شوي خاطی بیا موږ چې وزن موږ راوباسو نو بریګ لولنې خبره ده چې موږ با وزن د کوم کلماتو راوباسو اسماء معربه او افعال متصرفه اسماء معربه او افعال متصرفه ټیک شو بیا چې ثلاثي کلمې نو سور په پګي یو فا یو عین او سلامونه رباعي کلمه کې یو فا یو عین سلامونه یو فا یو عین او په خماسي کلمه کې
یو فا یو عین سلامونه درې کزاید مکرر نو په میزان کې با دغه حرف چې دغه حرف با مکرر وړو دغه حروف اصلي به پکې دوباره وړو هغه کومه حرف اصلي نه دا به پکې دوباره وړو یعنی کم چې د عین پکې مکرر او جو عین به وړو کلام کلمه پکې مکرر او جو لام به مکرر وړو او که زائد غیر مکرر نو بیا با دغه حرف په دغه نمبر باندې وړو دغه حرف خو شو به دغه حرف په دغه نمبر وړو کا مطلب مخکې یا زائد وا او په 5م نمبر باندې و نو لاندې هم یا زائد په 100 نمبر باندې په 5م نمبر باندې په دې خبره باندې پوښتنه تاسو ها حاجی بیا موږ دا خبره کړې و چې په یو کلمه کې ابدال تخفیف یا اعلال شوی وو نو وزن بزا د اصل مطابق راوړم اګه په یو کلمه کې حذف شوی نو بیا په وزن ځه د موجوده شکل لا وباسما او که چې په یو کلمه کې قلب مکانی شوی نو په میزان کې به هم د قلب مکانی دا به کولای کیږي پرې باندې پوه شوي دغه زور سبق وبای وس دا کنه چې موږ ویلو چې پرې کې فعل ماضی ګرځانونه نو زه تاسو یو ټکی در کومه د دې نصف لاولنی څه کوي لکه الضرب مصدر ده دغه ضربا ما ضربا ضربا ما ضربا او یضربو سره موږ ویل کنه ها وس الاكل مصدر ده یاکلو وزری ته هم کنه چې اکل معنی را خوراک کول نو دې سلور ترجمه ته وس وګای اکل څه معنی را ها خوراک کړه واغیا یو سړی ما اکلا وکیلا وړلې شه واغ یو سړی او ما وکیلا یاکلو خوراک کوي یا خوراک با وږي هغه یو سړی الګه پوه شو به معنی ها معنی به دی دغه راولنی معنی ته دی نو بیا نور دار راو باسي لکه السمع معنی دا اوریدل السمع معنی سره سمع اوریدل واغه ما سمع اوریدل شو واغه یو سړی ما سمع يسمع اوري هغه یو سړی اوري هغه یو سړی الګه پوهیږي به معنی ها الکتابه معنی دا لیکل الکتابه معنی سره كتابه به لیکل شوی دی لیکل کړه هغه یو سړی ما كتابه یكتبو لیکل کوي یا لیکل با هغه سره ما کتبه دې ایمنه ته دونه څنګه وای او ټول غلط وای ما کتبه وای ها وس بل القتل معنا دا قتل کول القتل معنا څه قتل کول قتل یو سړی قتل کړل شو یو سړی قتل کړل شو یقتلوا اتلی یو سړی یا اذ وسړي هغه دغه نه تدریب الصرف کې تاسو ته معنی ماوي چې دا دغه وایي چې مصادر معنی کنا نو هغه مصادر کې ستاسو د کوم لګي په دې کې یو دی رقدا معنی او د کېدل رقدا معنی سره الرقود او د کېدل نو رقدا به سمانی او د شی واغه يرقدو او د کېږي سره ها ما رقدا اطلب معنی ډونډ نه یعنی قتل کنه طلب کول ما طلبا نو طلب کړل شي یطلبو تلاوت یطلبو طلب کول کیږي یا وا طلب کول طلب شي الدخول معنی داخليدل الدخول معنی سره داخليدل نو زه تاسو وېما د دخلتم معنا ماته وکي دخلتم ګور تاسو ځانه جوړوي کنه دخلتم کې بلاول تاسو څنګه معلومه کوي بیا به بحث معلوم کوي پس تاګه نه ترجمه کوي دخلتم جمع مذکر حاضر جمع مذکر او بحث فعل ماضی مثبت معلوم فعل ماضی نو دخلتم وای عثمان وکا تاسو سړی داخل شوی تاسو سړی وځه مې يدخلون معنا کوا
جمع جمع مذکر بحث فعل مضارع مثبت معلوم فعل مضارع مثبت معلوم هو معنا کا واسو لاول لري صيغه ترجمه کا بیا باندې لفظ ترجمه کې هاغه ټول چړي داخليږي هاغه ټول چړي داخلي یا داخلي وځه په پښتو کې دا مې زه داخلي کم معنا وکړه ول صيغه وایا زه داخلي کم واحد بحث فعل مضارع مثبت معلوم فعل مضارع اوس وایا ادخلوا وسه زه داخل شوه وما واحد متکلم بحث فعل ماضی مثبت معلوم ما صيغه وایا دخلت ولې دخل ولې کم بین راکا کہتا ہوں وسه د قراءه معنا د قراءت معنا قراءت کول الوستل وزه مې په پښتو کې وما هغه ټوله خزي لوستل کوي جمع مؤنث غائب او الوستل کوي فعل مضارع مثبت معلوم فعل مضارع پس وایو یقرأنا سره یقرأنا وزه مې تاسو ټول سړي لوستل کوي جمع مذکر حاضر جمع مذکر صيغه فعل ماضي دا فعل مضارع مثبت معلوم دی او صيغه اوس وا تقرؤون نو څه مې تاسو ټول لکان نه بل او بکار لیکلو ته کتابت ویل کیږي دا کومه صيغه ده جمع مذکر بحث فعل مضارع مثبت معلوم فعل مضارع مثبت معلوم وس هوا ہے 12 بجے تکتبونا ٹھیک شو نا تکتبونا دا بتاو تیاری وس آسان خبره ده چې د فعل مضارع مثبت معلوم د منګه منفي معلوم جوړاو نو صرف لا په کې به شروع کو لګاو صرف لا په شروع کو لګاو نور ویل کې یضرب ده یضرب نو څه جوړي لا یضرب لکه ما وسرم لګول شي ما وسرم لګول شي وعام طور باندې څه لګول کېږي لا لګول کېږي پوه شئ دا یفتحون بس شي دا يسمعون دا يشربون دا يشهدون دا يرزقون نو دا گردان دی نو لا يضرب لا يضربان لا يضربون لا درې وای درې د سم نه شروع کړي لا يضرب لا اضرب واسمانه چې دې کومه غمانه چل نه راځي چل دې زکړه نه معنی صرف نه هی بوتل لګه لا يضرب معنی به صحیح وهل نو کړي هغه یو سړی وهل یو سړی وهل نه کوي هغه سړی وهل نه کوي یا سړی به وهل ونه کوي هغه پوه شئ لکه ته تاسو مې ز بتا سنو هما نه شوم وام نو لا اضرب صيغه سره واحد متکلم او فعل مضارع دا مثبت ده منفي معلوم منفي معلوم خو کتا سو کار نه لیکو نو بیا به وهمه اوس به صحیح واحد صيغه واحد مذکر متکلم او صيغه دا باس فعل مضارع مثبت معلوم فعل مضارع او صيغه هوا اضربو اضربو وجه دا مصدر درکما نو دیو مصدر نه مشبک صيغه مونږ جوړوي لکه ان نصر ده کنه نو نصر ما نصر ينصر لا ينصر واش دخل لا دخل ما دخل لا يدخل وزمه هاغه ټول سړی نه داخليږي صيغه
نورما بحث دا مثبت ټکی نه نور واوړئ فعل مضارع منفی معلوم وایا ها لا يدخلون سو لا يدخلون خاجی اوریدل تسویل کی پاره وایږي سمع السمع اوریدل نو تو وای منګ ټوله لکان نه اورو صيغه لاول وایا جمع مذکر متکلم جمع بحث فعل مضارع منفی معلوم فعل مضارع وایا لا نسمعو یادا کو پوهیږي کنه ذهن یې بیکار کوي د چا ذهن بیکار نه کوي په خبر تیرا دې کوم جواب دی ګیاره نن ګورم تاسو ټول سبق واړو کنه دا ځان لا واړو وي او گردان بدانه د فعل ماضی منفی معلوم نه ولګي صحیح ده د فعل ماضی منفی معلوم نه او ځان لا بسګي مضارع منفی معلوم ولګي او ځان په قرآن مجید کې صغیر او باسي کنه ولکه ته به وې چې لکه دا د ماضی صيغه ده کدا د مضارع صيغه ده کړه سره لکه زوې مې نعبد نو زبد نعبد با او صيغه جمع متکلم بعد فعل مضارع مثبت معلوم ٹھیک شو لا ها یا نستعين صيغه جمع متکلم بعد فعل مضارع منفی معلوم پوښوي فعل مضارع مثبت معلوم فعل مضارع مثبت معلوم یہ لکه زمې يتساءلون عما يتساءلون نو يتساءلون څه صيغه ده جمع مذکر غائب او بعض فعل مضارع مثبت معلوم سيعلمون څه څنګه را आवाज نه ورما بحث فعل مضارع ان انذرناكم عذابا قريبا انذرنا ناورما مزورا جاء متكلم بحث فعل ماضي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يوم ينظر آیا واحد مذکر او صيغه دا بحث فعل مضارع مثبت معلوم ينظر بر وزن يفعل حروف اصلي پکې کم دي ناورما زائد برای اشتقاق پکې کم دي یا بغیرہ یوم ينظر المرء ما قدمت زوس پکې دا ما خو اصل کې موصوله ده خو ځا تاسو موصوله نه پیژنئ نو دا چې ما قدمت ما ته وایا ما قدمت څه غدا ناورما بزورا واحد مؤنث ورے تا ته څنګه پته لګي تا د واحد مؤنث د غایب پہچان ولر چې باخر کې بهتا ساکنه خامقاره چې ما چرته اوسه پہچان وي دغه پہچان ها او ما قدمت چې ده کنه نو پدې کې تاسو ما ته باس وای چې دا کم باس ده فعل ماضی منفی معلوم فعل ماضی او ما قدمت بر وزن ورے زائد پکې مقرر ده کنه ما قدمت جو سبا شي ما فعلت ما زائد پکې کم زائد میم الف او دال یو میم الف یو سو او دال او اصلي او کم فاعل لام نو د فاعل لام په مقابله کې کم راغلي قاف دال میم هغه پوهیږي کنه یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه یوم ترجف واحد مذکر حاضر او بل کومه څنګه جوړیږي یو کو ترجف واحد مذکر حاضر ده کنه بل ترجف دا شان واحد مؤنث غائب جوړی کنه واحد مؤنث غائب او واحد مذکر حاضر یو شان دي کنه یو دا ترجف چره نو دا تاسو ماته وایي چې دا کم بحث نه ده فعل مضارع الکا تذبرک شوی تا ته څنګه پته دا فعل مضارع ده او شروع کې راته نصر الله تار الله وصل کتاب وی دي کنه چې تار راځي نو په کوم څه کو کې ورادي په مفردات 500 کې دا په دې باندې په اخر کې پېښ نه کنه ها ترجف بر وزن نورما ورو اصلي به کم کمی بھائی
د فاعل لم مقابله کې چې کوم راغلي فاعل لم نه راجم فا او زائد پکې يوم ترجف الراجفة تتبعها تتبع ده تتبع وزن تفعل ده تفعل صحیح ده تتبع جو تفعل زبر دیر پیش وي حرکات او سکانات په پکې لګي تتبع تفعل ها نو تتبع دا صيغه د واحد ده کړه تسنیه نه کړه جمع مذکر ده مؤنث ده حاضر ده غائب واحد مذکر غائب ځان جوړه واحد مذکر حاضر او یاد به مسګه واحد مؤنث غائب واستتبعوا كم بحث ده فعل مضارع مثبت معلوم فعل مضارع تتبع بر وزن حروف اصلي په کم کمی تابع عين او زائد بقي تابع تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون دا كما ماضي دا مضارع دا امر دا کني دي مضارع پورا مضارع مثبت معلوم صيغه جمع مذکر غائب وس يقولون وزن جلنا نه برابرېږي يفعلون پکې نه او يفعلون موږ وایو چې دا په خپل اصل باندې نه يقولون بازو يقولون وزن يفعلون ماده حروف اصلي په کم دي قاف واو لام قاف واو او زائد په کم دي یا واو نون يقولون أئنا مردودون صرف ماده وزن وایي مردودون بر وزن حروف اصلي په کم دي میم بګه کم څنګه راغی را دال را د واجفتون د صرف وزن وایا واجبتون بر وزن فاعلتون حروف اصلي په وقایا واو جيم فا زائد په وقایا الف او تا قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه نذوا خاشعه فاعله حروف اصلي خاشين عين او زائد بقي الف او تا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا ويا دا كما صيغه قالوا جمع مذكر غائب بحث فعل ماضي مثبت معلوم او وس دا قالوا په خپل اصل نه ده قالوا اصل کې قالوا بعد کې څو قولوا بر وزن زائد پکې څه پوخایا قاف ته پکې واو زائد پکې څه ده واو ده فکر کوئ چې بیا باندې لګي هل اتاك حديث موسى اذ نادى اصل کو نادایا بر وزن فاعل او دا کومه څنګه ده صيغه نادایا واحد مذکر غائب وس ما ته وګوره یو خپل چلې چې تا وی کنه چې دا د واحد مذکر غائب څنګه ده د څه څنګه ده او په دې کې بیا هم د فعل ماضي څنګه وا او د واحد مذکر غائب څنګه وا د فعل ماضي څنګه او بل څه څنګه وا د واحد مذکر غائب څنګه او په دې کې بیا هم زائد ټکی راغلی نو ته به چې دا زائد برای نقل باب ده لکه اوس ګوره دا نه دایا بر وزن ناورما حروف اصلي په کم دي لکه د دې په مقابله کې چې کوم هغه ځای استیره نون دال یا او زائد په کم نه الف ته و الف په کې زائد دی کنه نو او د فعل ماضي واحد مذکر غائب څنګه کنه نو دا الف په کې زائد برای نقل باب د اشتقاق نه ده پوښوي اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى اصل کو طغایا اصل کې بر وزن فعل حروف اصلي بګي طاغين یا زائد بګشته نشته بګي زمو عزت اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك نشوله فتخشيو بر وزن نورما فتفعلوا کې دا کوم څه غلا تخشيو
واحد واحد مذکر غائب ہو تکم طرف ہوئے واحد مذکر حاضر ہو بلا واحد مؤنث غائب ہو حاجی تخشا وس دا کم بحث تے فعل مضارع مثبت معلوم وزله کده تخشا زما چې واحد مذکر حاضر چګه او دا خشیه معنی د یریدل نو استعمال دی معنی ہوگا تخشا ته یو سړی یریږي یو وس یریږي او یریږي نو الله تعالی دې دغه موسی علیہ السلام دی فرعون ته وی او اهدیک الی ربک فتخشا او زب استغفر رب طرف ته هدایت وکم استغفر طرف ته فتخشا نو ته به ویریږي ته یو کس به ویریږي پوهیږئ دا چل ول چې وزګو کنه دي ته ویل کې اجرا سور دوی اجرا ور دوی اجرا معنی نه جاری کول دا کوم خبره چې دی پرېز لګی هغه په دې کوګي باندې جاری کول غوړي هغه جاری کیږي په دې چلول باندې وای یاد بشی رتا بل اوس بټست تیار یې ان شاء الله زور دی